نبی په قلاره آواز باندې وایي دا ډیر خوند کوي د الله د لویوالي آواز اوچت شي چې فرض مونځ وشي او په تیزه باندې امام او مقتدیان الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد چې دا داسې په تیزه آواز باندې د جماعت نه د الله د لویوالي آواز اوچت شي دا به سبا د سحر مانځه نه پس شروع کی اول خو مونږ او تاسو کوشش وکړو چې د جماعت مانځه ته حاضري کوو او دا چې د جمع مونځ سړی وکړي او دا تکبیرات په یو تیز آواز ټول جماعت شروع کی نو دا پړه ډیر غټ اثر کوي سړی ډیر مزم سړی له ورکوي چې دا تکبیرات سړی داسې په جمع باندې ووایي خو د دې دپاره فرض مونځ شرط دی اکثر خلق داسې وي فرض د جمع مونځ ترې نه شوی دی راشي ځان له مونځ وکړي نو دی هغه تکبیرات بیا نه وایي نه دا چې تا فرض مونځ وکړو کور کې جماعت کې هر ځای چې تا فرض مونځ وکړو په فرض مانځه پسې دا ویل لازمي دي خو د جماعت مانځه کې دا فایدې چې دا سړي ته یاد شي یو نه یېري بل نه یېري بل ته یادي بل ته یادي نو یو خو دې کې امام ته انتظار مه کوئ دا څه داسې نه ده چې اول به امام شروع کړي بیا به یې ورپسې مقتدیان شروع کړي په دې کې څه د امام اتباع شرط نه دی چې ته به د امام نه مخکې نه وایي یا به ټول په یو ځای یو شان نه دا په هر تن ځان له ویل واجب دي نو اکثر امام نه یېري نو چې څنګه سبا د سحر مونځ وشي په تیزه آواز باندې الله اکبر الله اکبر نو په تیزه آواز باندې چې دا شروع نو د جمع د مانځه به دا فایدې چې د هېرېږي به درنه نه بل ته به یادي بل ته به یادي نو دا تکبیرات په نه پوت کی بله خبره دا د اکثر نارینهو ته خو یاد شي په جماعت کې چا نه چا ته یادي خو اکثر زنانهو نه دا یېري بعضې زنانهو ته پته هم نه چې دا په زنانهو هم واجب دی دا په زنانهو هم واجب دی او په نارینهو هم واجب دی خو صرف قدر نارینه به په تیز آواز وایي او زنانه به په قلاره آواز وایي نور پکې څه فرق نشته دی نو پکار دا ده چې زنانهو ته هم نن دا وویل شي او د هغې سره هم دا تکبیرات لږ زوت کړلی شي دا هر چاته یاد دي خو چې دوباره ورته لږه یاد دهاني وشي او دا ورته زوت کړلی شي او دا ورته وویل شي نو یو خو به د سبا د سحر مانځه نه پس تکبیرات شروع کیږي او د اختر د ورځې د اختر په څلورمه ورځ چې مازدیګر مونځ وشي دقه به د تکبیراتو اخرنی ټیم بس د میاشتې به 14مه ورځ او د اختر به څلورمه ورځ مازدیګر مانځه پسې چې دا تکبیرات وویل شي نو دقه به اخرې ټیمې تکبیرات په ختم شي نو یو خو سبا د عرفې دغه تکبیرات دي بل تاسو ته ما تېره جمعه ویلي مو چې یو سبا د عرفې روجه ده هسې نه چې دا رانه پوت شي چېرته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړلی شو سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم عرفه وی دا الله حبیبه د عرفې د روجې په څه فضیلت دی په دې به بنده ته څه میلاویږي د دې څه فضیلت دی د دواړو جهانو سردار په خپله خوله باندې وویل ما نه دي ویلي بل عالم نه دي ویلي د دواړو جهانو سردار د خپلې خولې وینا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو الحمدلله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خوله باندې ارشاد وفرمایو یکفر السنة الماضیة والباقیة الله په دې یوه روژه د یو کال تیر شوي او د یو کال آینده ګناه معاف کوي نو دا دومره قیمتي روژه ده دا یوه د عرفې
چې دا رانه پوت نشي او دا به انشاءالله سبا که خیر وي چې د سړي روجئ او په ژبه باندې ټوله ورځ لیږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد مانزه پسې خو په تیزه یو پیره ویل واجب دي خو د مانزه نه علاوه په نورو ټیمونو کې ویل مستحب دي او بیا چې د اختر مانزه له را روانې په لاره او په تیزه تیزه لیږي الله اکبر الله اکبر چې راشي په یوه لار او ځي په بله لار چې دا لارې بیا ګواهي ورکوي چې په دې د دې لارو نه د الله د لویوالي صداګانې اوچتې شوې وي او دا کورونه به م ګواهي ورکوي نو چې د سړي سبا روجئ په خوله باندې دا تکبیراتي ډېر د اجر او د ثواب خبره ده بله فایده به دا وي تاسو دا حالات اینئ د دې سوکړې ده او د ګرمۍ ده شاید چې سبا زمونږ روجئ او د الله د وحدانیت او د لویوالي اوازونه م شروع کو او الله ته نورم فریاد وکړو دعاګانې وغواړو شاید چې الله د باران دا رحم وکړي په دې قوم الله دې په مونږ ټولو دا رحم وکړي الله مونږ د امتحان قابل نه یو الله مونږ د امتحان قابل نه یو مونږ د امتحان برداشت نشو کولی الله مونږ باندې د خیر او د رحمت باران رووره تاسو وینئ دې ماشومانو ته څومره تکلیف دی نن سبا څومره دا ماشومان په تکلیف کې دي نو شاید چې الله ته دعاګانې وغواړو او د الله نه مغفرت وغواړو او د الله نه خپلو ګناهونو معافي وغواړو الله تبارک وتعالی په مونږ او تاسو باندې باران رووري نو انشاءالله یو خو سبا د عرفې روجه شوله یو تکبیرات شو ورپسې سبا شپه د اختر شپه ده ډېر خلک د عرفې روجه م ونیسي ماښام روجه ماته کې خو د اختر په شپه باندې دومره د شریعت خلاف کارونه وکړي چې هغه روجه لاړه او راشي د اختر کې چا ویلی دي چې د اختر په شپه تا ته اختیار دی چې ته څه کوې نو کوه ګوره دا خو الله خوشحالي راوستله شکر وباسه چې الله در باندې خوشحالي راوستله او پلار ژوندی دی او مور ژوندی ده او ورور ژوندی دی او ښکلی اهل و عیال ژوندي دي او په صحت روغې الله در باندې اختر راوست ودرېږه یو څلور شپږ رکاته شکرانه مونځ وکړه نو د اختر په شپه احتیاط کوو ډېر خلق ناجایز کارونه ګانې بجانې د شریعت خلاف کارونه او ماسخوتن هم مونځ ونه کړي د اختر مونځ چې دی دا واجب دی او د سحر مونځ چې دی دا فرض دی نو د سحر مونځ به یې نه کړی او نوې جامې به یې اغوستي او جانماز به یې په مصلی ایښي عطر به یې لګولي د اختر مانځه له روان دا واجب دی او دا سحر چې دی پرېښودو دا فرض مونځ دی پرېښود فرض مونځ در نه پاتې شو سحر نو د واجبو دومره اهتمام کوي او د فرضو اهتمام نه کوي نو اکثر د اختر په شپه باندې له لعب فضولیاتو کې مشغول شي نو د اختر د سحر مونځ ترې نه پاتې شي اهم فریضه د سحر مونځ هغه پاتې شي مونږ او تاسو او حدیث مبارک کې راځي چې څوک د دواړو اخترونو شپې په عبادت روڼ کړي د عبادت مطلب یوازې دا نه دی چې ته د ماښام نه ودرېږه او د ساره پورې خوب مه کوه ټوله شپه روڼول مقصد نه دی ښه د ماسخوتن د غاړې وختي اوده شه او د تهجدو په ټیم راپاڅوئ د اختر شپه ده څه شپږ اته رکاته پکې تهجد وکړه باس الله به تعالی د ټولې شپې اجر درکړي ماسخوتن مونځ د امامت سره وکړه د اختر په شپه د شپې دوه څلور رکاته وکړه او د سحر مونځ په امامت سره وکړه الله به د غونډې شپې د عبادت اجر درکړي حدیث مبارک کې راځي چې څوک د اخترونو په دې دوو شپو عبادت کوي او په دې باندې بیدار پاتې شي نو په هغې ورځ به الله د ده زړه نه مړ کوي چې په کومه ورځ د ټولو خلقو زړونه مړه شي چې هغه د قیامت ورځ ده په هغې ورځ به الله د دې سړي زړه نه مړ کوي چې د ټولې دنیا زړونه به مړوي
اب ورځ د قیامت دومره د اختر شپه ده قیمتي شپه ده مونږ او تاسو نه دا دسي له لعب کې تېره شوي دا خو د اختر شپه ده چې نن خوشحالي ونه کړي نو کله به خوشحالي کوي نو خوشحالي دا ده شکر نو باسي نو سبا د اختر شپه ده او بله ورځ د اختر سهار دی سبا به هم د عرفې روجۍ که خیر انشاءالله او بله ورځ له به په تمه یو چې اختر دی د اختر شپه ده نو چې عبادت پکې وکړو بل سبانۍ ورځ او سبانۍ شپه کې لږ د دې کلي د علاقې د غریبانانو د یتیمانانو خبر والو دیو جن علماو د قربانۍ څاروي باره کې لیکلي دي چې سورب څاروی به علي کو ګران څاروی به علي سورب به علي که ګران به علي کم یو بهتر دی دا یو سوال دی نو کو کلي کې دی غریبانان ډیري که نه نو بیا چې کم څاروي کې وي غوښه ډیرې هغه واله او چې نه کلي کې دی غریبانان ډیر نه نو چې د کم څاروي قیمت ډیري نو هغه واله خیر دی چې غوښه دی پکې کم وي بعضې څاروي هسې ښایسته جوړي که نه غوښه پکې دومره نه خو ډولي جوړي نو ګراني دا عبادت دی قرباني نو چې محتاج خلق ډیري نو څاروی بیا هغه اله چې غوښه پکې ډیري او چې محتاج خلق ډیر نه نو بیا ګران قیمت والا څاروی اله چې قیمت ګرانی اجر پکې ډیر دی نو سبانۍ ورځ کې لږ د دې غریبانانو د فقیرانو د دې معلومات وکړلی شي شاید د اختر ورځې د هغې کره د چولې بلولو څه نه سحر ورکره د چای انتظام نه سحر ورکره د خوراک څښاک انتظام نه ته وایې زه وله د قربانۍ غوښه لیږم نه خو ته ماسپښین ولیږي سحر به دا بچي څه غواړي نه په 10-11 بچې به دا بچي څه غواړي نه نو لږ د دې غریبانانو او د یتیمانانو حال وتپوسو او لږ چې څومره رانه کېدلی شي چې لږ تعاون ورسره وکړو لږ تعاون ورسره وکړو قرباني لوی عبادت دی خو چې ته د فقیر رضا والی او د یتیم رضا والی او د اختر په ورځ درته دا یتیمانان او غریبانان دعاګانې وکړي نو چې هم د روجۍ روجه په خوله ګرځي د غریب او د یتیم کور معلوموي او د هغه سره د وس مناسب خپله ښیګړی کوي یو یتیم بچي له چې سړی 500 روپۍ ورکړي نو هغه دومره خوشحالیږي چې نیم غټیږي غټیږي نو دا 500 او دا 200 او دا 300 وس خو د هر چا کېږي چې ته له دا پیسې په جیب کې کېدې چې دا ستا د اختر پیسې شوې اب څومره خوشحالیږي نو لږ د دې یتیمانانو غریبانانو لږ غور وکئ چې دا فقیران یو د اختر په ورځ وله تا پیسې ورکړي جیب کې ورسره پیسې او د مور سره یې پیسې که دا بچې ترې نه د اختر په ورځ څه خوږول او څه جوړه جامې له پیسې غواړي نو چې د مور سره یې په جیب کې پیسې پرتې ته خپلو بچو له څنګه په مینه ورکئ او ټیلر ته څه وایي ورته وایي که زما جامې جوړې شي او که جوړې نه شي خو ګورئ د دې بچو جامې مې جوړې که وایي که نه وایي نو داسې به کونډه موري خاوند به یې وفاتي د هغې به هم دا ارماني چې زما هم د بچو د اختر جامې جوړې شولې او ما هم یوه جوړه جامې واغوستلې دا خواهش د هغې هم کېږي دا اړه د هغې د بچو هم دی ښه دا اړه د هغې د بچو هم په کور کې کېږي نو هغه به ما تا ته په تمه وي چې دی به راکړي او دی به راکړي او دی به راکړي نو د الله د رضا دپاره نه درته وایم چې مونږ له یې راکئ چې مونږ یې وله ورکو په مدرسو کې ورکو نه ستاسو په خپل کلي کې د خپل ګاونډ خپل رشته داران د خپل کلي او د علاقې خلق وګورئ وله یې ورکئ خپل ګاونډ کې او خپل اهل و عیال چې د هغې زمونږ سره لږ دا اختر شریک شي بیا چې د اختر شپه تیره شي نو بله ورځ د اختر سحر دی د اختر په سحر باندې وختي پاسېدل چې دا مستحب او سنتي ښه نو وختي پاسئ د اختر په سار باندې ټول بچي او زنانه او ماشومان د وخته پاسئ اول فرض منځ دی او بیا پسې واجب منځ دی پاسئ چې منځ به کوو پاسئ ټول بچي پاسوه ټول کور والا پاسوه د اختر په سار خدا به چونکې د غټ اختر ساري نو په دې باندې په دغې ورځ زمونږ د ټول امت مسلمه
د مالدارانو خلقو به الله امتحان علی په دقه ورځ زمونږ امتحان دی چې سار پاسې که نه وای زما یو امتحان شروع کېدو والا دی ګینټه دوه پس زما امتحان کی چې دې امتحان کې به زه کامیاب شم او که نه ته غوړه کې وای ما څاروی اخیستی دی بس خبره ختمه شوې ده نه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی الله وی اے مسلمانانو واورئ ما ته ګورئ نه د څاروو وینې را رسي او نه غوښې نه مې وینې پکار دي نه مې غوښې پکار دي ولکن یناله التقوی زه به نن د اخلاص او د تقوا امتحان اخلم چې چا کې اخلاص ډېر چا دا قرباني په اخلاص اغوستې وه چا په خالص نیت نن قربانی حلاله کړله دا الله یو امتحان زمونږ نه علي مونږ ته په دې کې یو امتحان را مخې ته کوي چې هغه ابراهیم علیه السلام خپل بچي ته وایي بچیا زه تا خوب کې اینم فانظر ماذا ترى زه تا خوب کې اینم بچیا چې زه تا حلالوم او د پیغمبر خوب چې هغه وحی بچیا فانظر ماذا ترى ستا څه رایې ده ما خوب لیدلی دی سته مې ذبحه کوم تا په خوب کې بچې ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر پلاره تادي کوه بس چې د الله حکم دی نو چې ټیم در نه پکې تیر نشي چې الله ناراضه نشي بس یا ابت افعل پلاره تادي کوه بچیا ګورې ډېر ګران کار دی ستا ذبحه کول دي ګورې دا معمولی خبره نه ده بچیا دا ډېر ګران کار دی ستا څه رایې ده هغه وی پلاره تادي کوه ستجدنی انشاء الله من الصابرین پلاره ته کار جاری ساته او انشاءالله که د الله خوښه شي نو ما به صبرناک ومومي او په دې امتحان کې به مې کامیاب دا داسې د لوی تاریخ مونږ ته مخې ته کوي دا قرباني چې په دې ورځ پلار لګیا کېږي یو پیغمبر د الله حکم دی ورته چې بچې ذبحه کا اغی امتحان تم پلار تیار دیو بچے ذبح کئی نو دا دسی یو عبادت تے دا دا عبادت تو نیت پکار دا و نیت ورطا خالص کا چی ساروے دے علال کو با زمان مقصد دا قربانی کولو او نن اللہ تا دا ساروی وینتو یولو ما غطوی کرلا باس نور دا ټولې خبرې به ورسره وروستو په خپله راځي غوښه به راځي هر څه به راځي خو ته نیت مه کوه ته نیت د غوښې مه کوه او کوشش دا کوه چې زه فقیرانو ته ولېږم او څوک یې وخوري اگر چې خلق مونږ نه مسلې تپوس کوي چې مونږ په کور کې ډېر یو نو مونږ ورته وایو بیا ټول هم خوړلی شي نو دا خو ښه خبره ده ټوله ته خوړی شي دا جایز دي خو اسې دا غریبانان خو ځان له قربانۍ نه دي کړي هغه نن په دې تمه دی او چې ټوله ته کور په پرچ کې کېدی فریزر ورته کولو کې ټوله کور کېدی ښه لږه لږه یې پخی اسې د دې غریبانانو ته څه خو نه کوي اسې د دوی سلار شوله دوی له خو هم سلار وګوره که نه دا تا عبادت وکړو دا تا د عبادت په نوم حلاله کړله او قرباني دې وکړله نو چې په دې موقم ستا په دې مال کې غریب ونه خوري نو کله به یې خوري نو دا اډو تصور مه کوه ښه چې ټوله ځان ته پرېږدمه نه غریب مخکې دی او زه وروستو یم ځکه چې دا ما د عبادت په نوم حلاله کړې ده او الله دې زما هغه عبادت قبول کړي او الله دې لرل په قیامت کې په تله د نیکو کې وتلي نه مې شته اجد غوښې ته نو نیت دا کوئ کوشش دا کوئ چې زه به غوښه خلقو ته ورکوم خلقو ته به یې ورکوم خپله د خوراک ډیر نیت نه کو د بل فکر کو نو دا قربانی یو ډیر لوی عمل دی چې دا به ادا کیږي انشاءالله د اختر د مانځه نه پس چې کومو علاقو کې د اختر مونځ نه کیږي واجب پې نه دی بانډي دي هغوی د قربانۍ څاروی د اختر د مانځه نه مخکې حلالولی شي خو چې کومو علاقو کې د اختر مونځ کیږي هلته د قربانۍ څاروی د اختر د مانځه نه مخکې نشي حلالولی که چا حلال کو قربانی اونشوله هو د محلي مونځ پکې شرط نه دی یو کلی او علاقه کې ډیر شي مونځونه کیږي چې په یو جماعت کې قدرې مونځ وشو نو اگر که ستا د محلي په جماعت کې نه دی شوی ته څاروی حلالولی شي چې یو ځای مونځ وشو نو دا به د اختر د مانځه نه پس
دا لوی عمل د قربانی چې دی هغه شروع کیږي علما وایي قربانی چې دا پکار دا ده چې دا سړی په خپله باندې حلاله کي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به 2 ګډان اغوستي وو په خپله به امام الانبیا د قربانی څاروی ذبح کو نو پکار ده چې سړی په خپله د قربانی څاروی ذبح کړي خپله نشي ذبح کولی په بل چا باندې هم څاروی ذبح کولی شي او عجیبه مسائل عوام روباسي وایي چې څو پورې خپل حلاله نه کړي نو بل ځای حلاله نشي کولی ستا خبرې دي نو مسلې نه دي خو د خلقو مسلې دي چې څو پورې وي بل ځای حلاله خپله نه کړي نو پردی څاروی نشي حلالولی نو قرباني په خپله بهتره ده چې حلاله که بل کس باندې حلالی صحیح ده که په اجرت باندې دی ولا په مزدورۍ قصابي راوستو په هغه دې حلاله کړه ټیک ده خو چې په خپله درله د ذبح طریقه درځي نو ښه خبره دا ده چې څاروی په خپله باندې حلاله کړي د ذبح شرعي طریقه دا ده تاسو به لیدي د څاروي دې ځای کې دلته څنګه چې دا قوتې غونتۍ دلته دا کړمبه دا د څاروي وي د دې ځای نه والا او دا زنی نه پکته او د دې کړبي نه په بره دا ټوله مرۍ چې ده دا د حلالې ځای دی که په دې کې چا په هر ځای باندې چوړکۍ کېښودل څلور څیزونه به کټ کوي هله به حلاله کېږي یوه د سا مرۍ یوه چې د خوراک مرۍ حلقوم یوه د سا مرۍ دا څاروی پې سا علي یوه د خوراک مرۍ دا خوراک پیځي او 2 رګونه د ویني ودجان ورته وي دا څلور څیزه به کټ کوي 2 مرۍ دې کټ کړلې او څلور دې دا رګونه کټ کړل باز څاروی حلال شو دقه شرعي طریقه ده د ذبح چې دا څلور واړه 2 مرۍ او 2 رګونه چې دا دې کټ کړل نو بیا اسې په څاروي کې کته مغز ته چوړکی رسول او په اډوکو چوړکی راښکل یا په هغه ټیم د هغه نه سر کټ کول دا مکروه دي ګورې اصل بیا څاروی چیړل نه دقه څلور څیزه چې دې کټ کړل بس حلاله وشوله ښه طریقه دا ده چې کم سړی دا حلاله کوي چې د مخ قبلې ته وي د مخ قبلې ته او چاړه راوالي او دی به وایي چې بسم الله الله اکبر بس حلاله وشوله که صرف بسم الله هم چوي نو حلاله وشوله ځکه چې د الله نوم یې پې واغستو خو سنت دا دی چې بسم الله الله اکبر کو دا نور کسانی ورسره وایي نو هم ښه ده د حلاله کوونکي ته به یاد شي اکثر د ده نه یېري نو ده ته به یاد شي په دقې طریقه باندې چې څاروی حلال شو نو بس دا څاروی حلال شو بیا نور عمل د هغې سره کول پکار دي او په دقه ټیم الله د سړي ګناهونه ریجوي چې یو تن حلاله کوي بل داسې مختورن الله ته ودرېږه چې دا وینې ساس کوي چې په ډاګه غورځېږي الله به زما ګناهونه معاف کوي ځکه دا بعضې کس وایي صبر وکړه چې ټول ملګري حاضر شي دا ډېره ښه خبره ده ښه د پښتو رواج یې مونږ ګڼو خو بده نه ده چې ټول حاضر شي او ټول پړه کې خپیمانئ وایي اوس په الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کوي نو څومره لویه خبره ده نو دغه طریقه به بل یوه خبره ذهن کې یاده ساتئ خلق د اختر په ورځ وایي روژه مې نه وي د قربانۍ په څاروي به په غوښه به یې ماتوم اورېدلي هم دي نو یوه خبره په دې ځان پوه کوئ که نه چې روژه چرته د نیمې ورځې نشته په شریعت کې مونږ چې څومره کتابونه وکتل که نه روژه چې سبا وخیږي نو شروع شي او چې ماښام اذان وشي ماته شي دقې ته روژه وایي نور په شریعت کې بل دغې ته روژه نه ویلی کېږي البته علما وایي د رکوټي اختر په سال د اختر د مانځه نه مخکې خوږ څیز خوړل مستحب دي او د غټ اختر په ورځ خوراک نه کول مستحب دي چې لکه سحر مانځه له پاسې او سشې نه خوري دا مستحب دي چې خوراک نه کوي د اختر د مانځه پورې چې د اختر مونځ دې وکړو نو کو قربانۍ څاروي باندې ماتئ غوښه باندې هم ښه ده که نه نو چې د اختر مونځ وکړې بیا ځان له چای روټۍ وکړه خوراک رستو کول چې دي دا مستحب دا یو مستحب امر دی او خوراک رستو کول او مونږ ترېنه روژه جوړه کړل نو دا روژه نه ده خو د رکوټ اختر په ورځ د اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول مستحب دي او په غټ اختر کې د اختر د مانځه نه مخکې خوراک نه کول مستحب دي
دا یو مستحب امر دی نو پکار دا ده چې دقې باندې عمل وکړو وختي پاسو ښکلې نوې کپړې واغوندو او انشاءالله د لوی اختر په ورځ باندې د اختر مونځ لږ د وخته کول بهتر په دې بنیاد وي چې خلک بیا څاروي د قربانۍ ته وزګار شي نو انشاءالله زمونږ په جماعت کې به د اختر مونځ چې دی دا به په 6:30 بجې کوو انشاءالله چې ټولو ذهن کې دا وي که خیرې په 6:30 بجې به انشاءالله مونځ ودرېږي که خیرې جمع به ودرېږي نو د 6:30 نه مخکې چې مونږ راشو مخکې به تقریري 6:30 بجې باندې به انشاءالله زمونږ په جماعت کې د اختر مونځ ودرېږي کم خواهشمن کسانی چې په وخت باندې بیا حاضري وکړي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي